د صحابي رضی الله تعالی عنه د میلمه له خاطره ډیوه مړه کول. یو صحابي رضی الله تعالی عنه د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خدمت کې حاضر شو او د خپلې لوږې او د پریشانۍ حال یې بیان کړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام خپلو کورونو ته سړي ولېږل، چېرته څه بیا نه موندې شو. نو نبي علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته وفرمایل چې څوک شته چې د یوې شپې میلمستیا وکړي. یو انصاري صحابي عرض وکړو: ای د الله رسوله، زه به یې میلمستیا وکړم. هغه یې کور ته بوتلو او بیبي ته یې ووی چې دا د نبي علیه الصلاۃ والسلام میلمه دی، څومره چې یې اکرام کولی شې کمې پکې مه کوه او څه څیز پټوه مو. بیبي ورته ووی: په الله تعالی مې د قسم وي چې د ماشومانو دپاره مې څه لږ غوندې څیز ایښی دی، نور هېڅ هم کور کې نشته. صحابي وفرمایل چې ماشومان د لاسه کړه، اوده یې کړه، او کله چې هغوی اوده شي ته خوراک راوړه، میلمه سره به کښېنو، بیا ته د ډیوې سمولو په بهانه پاڅه او ډیوه مړه کړه. نو بیبي هم داسې وکړل او دواړو ښځې، خاوند او ماشومانو نه هره شپه تېره کړه چې په دې آیات نازل شو او ترجیح یعنې وړاندې والی ورکوي په خپلو ځانونو اگر چې په دوی لوږه وي. پیدا کې لیکي د دې قسمه ګڼ واقعات دي چې صحابه رضی الله تعالی عنه ته پېښ شوي دي، لکه د دې قسمه یو بله واقعه یې لیکلې ده.